زموږ یو ملګری دی اویس بھائی، هغه څه امداد کړی، خپل طرفه 15,000 روپۍ را لېږلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتن کو علاقه د پسوات د خوازه خېلې راغله مخوازه خېلې ته خوازه خېلې کې یو ماشومه داسې بیماره ده، هغه ته د مالی امداد ضرورت ده او زموږ سره اوسئ. کتونکو د کیمرې په سترګه تاسو دا زخم کتی شئ، دې ته د فلحال علاج ضرورت دی. علاج چې کوم دی هغه په پیسو کېږي، دوسره هغه وسایل نشته چې دې ماشومې د په علاج وکړي، ځانه بې روزه پاتې د سوالي او زبرګه روژه ده، اختر را روان دی. ولې ژاړې هو؟ صاحب روژه ده، په روژه کې خلکو هسې هم زړونه نرم شوي، لږه لږه حصه واچوئ. د خوازه خېلې په هسپتال کې دا ماشومه پرته ده، لا علاج ده، بې وسه ده، هېڅ قسمه وسایل د سره نشته چې د دې ماشومې علاج وکړي. د چیف صاحب سره خبرې کوو چې په دې هسپتال کې د څونه وخت شو. چیف صاحب السلام علیکم. جی چیف صاحب، د دې ماشومې دلته څونه وخت شو؟ د دې ماشوم وروسته تقریبا 48 ورځې برابرېږي. خو دا ټول ملګرو ډېر په مینه باندې خدمتونه کوي. زموږ سرجن صاحب دا انجکشن یې خپلې رالیږلي دي، 10-25 سو لپاسه باندې یو انجکشن دی. نیمه سهار ماښام ورته په خپله باندې کوي چې څه کېږي، او په خپله د هر طرف راوړي. ټوپ ورما پسې اخیستی و، او دا ملګري زموږ د کوم بیګ چې سټوما بیګ و دا ډېر زیات ګران دي. ما او کاشف صاحب هغه لټون یو بیګ د یو راغستی او رینګ دبل چې دوی د بعد 2.5 روپو خرچې نه بچ شو، دا ورته وشي. ښه چیف صاحب، مزید دا څونه وخت نوره داخلوي؟ نو دا خو په سرجن صاحب باندې ډېپنډ دی چې لکه هغه کله وغواړي چې برابر شي لیږي که نه شي. خو سرجري به دې ډېر وروسته کېږي، دا له کمزورۍ ډېره زیاته. ډاکټر صاحب ټول دا اوس راغله. چیف صاحب دا راته ووایي چې د دوی سره داسې مالي مرستې ضرورت د دوی سره خو پیسې میسې نشته، روژه مات هم زیات دی، عجزوالی ډېر زیات دی. دا دوه زنانو سره دې څیزو کې نشته. غریبوالی خو دې خامخا چې په کار ورسره وشي جزان دي. چیف صاحب، تاسو خپل نمبر موږ ته کښېږدئ چې ستاسو نمبر په دې پروګرام کې مو ورکړو، څوک هم داسې مالي مدد کول غواړي او تاسو سره رابطه وکړي. صحیح ده جی؟ تاسو خپل نمبر موږ ته ووایئ. 0346 94 33 187. دوباره به ووایئ. 0346 94 33 187. ماشومې څومره ده جی؟ اپیا نوم دی جی. ښه، او د شاربین اوسېدونکي دي. تاسو بل غره سایډ یې که نږدې کلي یې خاص و؟ ښه، دې ماشوم پلار څه کار کوي؟ چیف صاحب، تاسو خپل نوم پوره ووایئ په دې نمبر باندې انشاءالله تاسو خان انستیزیا ټیکنیشن اوټي چیف سیروتر خوازه خېله. کتونکو تاسو هم کو داسې مالي مدد کول غواړئ، د روژې زبرګه میاشت ده، اختر را روان دی. د دې ماشومې حالات تاسو د کیمرې په سترګو کتل ډېر زیات خراب دي. دې ته د علاج ضرورت دی او علاج کېږي په پیسو. هغه وسایل د دوی سره نشته. بل د کراچۍ نه دی الله والا کس دی، زموږ یو ملګری دی اویس بھائی، هغه څه امداد کړی، خپل طرفه 15,000 روپۍ را لېږلي دي. د کیمرې په سترګه دا پیسې موږ ځکه ورکوو، د دې مقصد دا دی چې هغې ته هم پته ولګي چې ما هغه پیسې لېږلي دي، هغه وسیم باید دوی ته حواله کړي. د هسپتال کوم وسایل چې دي کنه کیمرې شو ډریپ شو دا مهیا کېږي مکمل ډول. انټي بایوټیک خو دا هسپتال کې اویلیبل نه و، سرجن صاحب خپل لېږلي. باقي نور چې کوم سهولتونه ورته میلاویږي چې کوم زموږ سره په هسپتال کې اویلیبل دي. ښه جي. او جی دا مایک ډېر ضروري دی. الله دې ستاسو خیرات قبول کړي. چا چې دا پیسې را لېږلي چیف صاحب، موږ دا هم ډېره شکریه ادا کوو، او الله دې دا ماشومه ښه کړي. څوک هم داسې مالي مدد کول غواړي، وروره ډېر تکلیف کې ده، تاسو دا تکلیف کتی شي د کیمرې په سترګه. او اختر را روان دی جي، اصل اختر چې کوم دی چې موږ د سره خپل خوشحالیانې شریکې کړو، ولې چې دا ماشومه چې کوم حالات کې پرته ده
ما لا بیګا دا ویډیو را ما وکتل الله غوا دې ما بیګا د شپې خوب نه کړې ما یا چې کله بسار کیږي زه بدل ورزم ورګر ته مې سی ویډیو ولې راځو غتنو ما د 15000 روپے فورن نه ولې چې بيدا ولا ورسته چې د سنه سې علاج وشي ان شاء الله سو کوم دا پروګرام ګوري دا پروګرام مخ ته شیر کړئ دا د خیر ښېګڼې کار دی چپ سے اجازه ته جی لاړو جی مهرباني لاړو کتن کو دا ماشوم خو تاسو د کیمرې په سترګولې دا په خوازقلي په هسپتال کې پرته ده سو هم مالی مدد کول غواړي په خپل د هسپتال ته راشي دا مریض کې پیش شي دا مریض دی دیږي دې ته د مالی امداد څخه سره د بل چې هسپتال چې کوم سټاف ته څونه ډاکټران دي ماشاءالله هغه خپل ډیر زیات تعاون کوي خاص کر زمونږ د خوازقلي چیف صاحب په دې پروګرام کې هغه دا خبرې وکړې د دې ماشوم چې کوم خدمت کوي الله پاک دې له ډیر ډیر اجر ورکړي Ah